اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ لقمان کې 19 آیتونه هغه ویل شي او خلاصه دا غي ویل شي. اول باب ویل شي سورۃ کې 2 بابونو، دویم باب شلم آیت نزی سورۃ اخره پورې 34 آیتونه دی په سورۃ کې. علم ترون اللہ سخر لکم ما فی السماوات نے شروع کی، ان اللہ علیم خبیر 34 آیت باندې ختم دی. پدے آیت کی اول پدے باب کے اول وہ عقلی دلائل پیش کی، وہ عقلی دلائل دا شروع وکی د شلم آیت ناول دلیل عقلی پدے کے دے. علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، دا اول دلیل عقلی دے شلم آیت کے. بیا دویم دلیل عقلی لګړوان دے مینس کے سایتونه پکې هغه پرې دے. دویم دلیل عقلی هغه مخکې دے. ٹھیک، دویم دلیل عقلی 15 آیت کې دے. آغا دعوی توحید سر تفریعاً وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ 15 آیت کے دے. دلائل عقلیت اول را ټولونه بیا آیتوار رضو خلاصہ کے. دریم دلیل عقلی 25 آیت کے دے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان اللہ هو الغنی الحمید. سلورم دلیل عقلی 20 آیت کے. ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام، چې په دې ځمکه کې څه دي کمې ونې دي دا ټول قلمونه شي لګیا شي. یمده من بعده 7 ابحر، امدادو کی دے رسرا ختم دو دنا وہ دریابنا دی لگیا شي او لگیائی دا اللہ کلمات لکی دا صفات و دا محامد لکی دا بختم شي، سایه بختم شي خدا اللہ صفتون بختم نشي. پنزم دلیل عقلی آغا 29 آیت کے دے. علم تران اللہ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. روز پشپا کے دا اللہ داخلی اشپا پر روز کے 31 آیت کے شپگم دلیل عقلی دے. علم تران الفلک تجری فی البحر، تو گورنا دریاب کے دا کشتیاں سوک چلی دا خو اللہ چلی. وم دلیل عقلی ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ سره علم د قیامت تے دا بل چا سره نشته دے. 34 آیت کے دا آیت نمبر 34. نہ دا وم دلیل عقلی لیک تفسیری دے. دیکھے 15 عالمون پدے کے دن داخل لی پدے کے. یو عالم دا آخرت ان اللہ عنده علم الساعة، لیکن اللہ سرا علم دا قیامت. دویم عالم نباتات وینزل الغیث، علم دے اغتا دا باران دا ورولو. دریم عالم دا حیوان ویعلم ما فی الارحام، سلورم عالم دا زمان وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، زمانے نا خبر دے. پتہ نشتہ دے حص و نفس جسار بدی سکی اللہ تا پتہ دا. پنزم عالم سفلی و برزخی، اللہ تا علم دے دلان دے دنیا و دا برزخ. وما تدری نفس بے ای ارض تموت، نشتہ دے حص و نفس تا چپا کم ازمکا بانے بدیمری. یقین اللہ پوئے دے پارس و خبیرون خبردار دے.
دا خو په دې کې و عقلي دلایلو شلم و 21 آیت کې شلم کې دلیل عقلیم و خور سره زجرم دی مجادلینو دا برای مجادلین منکرین 21 کې هم دغه دی ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم دا باسونه چې کی جګړې چې کوي ایته زجر دی او پسې 22 آیت کې د مؤمنانو حال بیانېږي ومن یسلم وجهه الی الله وهو محسن تسلی ورکی رسول الله سلام لا ومن کفر فلا يحزنك كفره ته بیان کې سو کې نمنی کفر باندې بیا مړم دی نته دا په کفر مخه پکې کا پرېدارو کې خپل کار وکي دا کافرانو حال بیانېږي 24 آیت کې نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ لږ وخت به دی له مزې ورکو بیا به دی په زور باندې هغه سخت عذاب ته بوځو دا مینس کې 25-26 هغه دلایل عقلیه کې تیر شوي دا آیتونه 27 کې هم دغه دي درې څلور آیتونه دلایل عقلیه کې تیر شوي دي مخکې نه 28 آیت لراشه اثبات د قیامت ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده ان الله سميع بصير ستاسو پیدا کول او ستاسو دوباره پورته کول دا خدای یو نفس غونته دي یو تن پاسول دعوی توحید پیش کی درشم کې 29 کې هم هغه پندم دلیل عقلی کې تیر شوی دا آیت پرې دا خلاصہ کې ویل شوی دی دعوی توحید پیش کی ذالک بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلی الکبیر خبرم دغه شانته دا چې ګین الله غبر حق دی هغه په حق دی دا عبادت په حق دی داغه نه سیوای تاسو بل هغه باطل دی او پسې 31 آیت هغه خلاصہ کې تیر شوی دی یک دلیل عقلی 32 آیت دراشه زجر دی بده کې مشرکین ہوتا و اذا غشيهم موج كذلل دعوا الله مخلصين له الدين رټیه چې ګوره سخته کې ته الله یادي چې بیا راشه نه بیا شرک هغه د اخلاص کی ظالمه داسه کې 33 آیت تخویف اخروی دی مشرکین ته عذاب د آخرت نه یری یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما اے خلقو د خپل رب د عذاب نه یریږئ تقوا وکړئ د خپل رب نه یرو کې او یریږئ د عذاب د آخرت نه لا یجزی والد عن ولده اخری آیت توحید دی کنه آیات د توحید په صورت کې کم کم دی نفی شرک فی التصرف په دې صورت کې نفی کئی د شرک فی التصرف چوا کې اختیار کې الله تعالی څوک شریک نشته دی نفی کئی د الله نه یو لسم آیت کې او 15 او 26 آیت کې آیت 11 او 25-26 درې ځای وکي ښا د شرک د هما اقسامو د ټولو اقسامو تردید بکی په 14 آیت کې په غیرت ده نفی د شرک فی العلم بکی 27 آیت اور 34 آیت کے معبودان باطلنا د معبودیت و د الوهیت نفی معبودان باطلنا د معبودیت و د الوهیت نفی په 13 آیت کې امتیازات د صورت هغه په دې طریقې دي لقمان دانا او حکیم دغه مواعظ د لسم آیت نوای نو لسم پر بل صورت کې د لقمان ذکر نشته دی صرف دې صورت کې څنګه چې سورۃ روم کې د روم ذکر او بل صورت کې د روم ذکر نو دا شان پدې کې ها والدینو په اولاد باندې ډېر حق دی دا ماته امتیاز نه ښکاري دا خو کتا استیاد شي که بنی اسرائیل کې هم دا خبره شوې ده دې ذکر کړی ده نو خو کاغي اولاد په شرک باندې مجبوری کنه دې سلسله کې دغه اطاعت کول لا ناجایز دي 15 آیت د مشرکینو د دلیل ذکر کی په 20 آیت کې د خپل مشرانو په شرک پیروي کول 21 آیت څلورم امتیاز د دې صورت 15 مغیبات ذکر د پدې کې آخري آیت کې چې دا غیبونه دا علمونه الله له خاص دي
شیخ لیکي رحمه الله هغه د لقمان علیه السلام واقعه دلیل نقلی کې ده. هغې دا وی چې ګوره د 15 علمونو سره مغیباتو سره مفاتیح الغیب مولیږه. اگر چې مغیبات ټول په دې کې بند نه دي خو د مفاتیح الغیب وي. دې کې دا خبره ذکر ده چې د الله علم او دغه کلمات هغه نه ختمېږي او نه ختمېدونکي دي. 27 آیت کې دا یو امتیازي خبره ده. ولو انما فی الارض من شجرة اقلام لفظی معنی ته ګوره. علم ترو آیا تاسو سوچ نه کوئ ان الله یقینا الله خاص الله غزاد سخر لکم چې تاسو په خدمت کې لګولې دي د خپل حکم تابع کړی دي ما غسو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض واغسو چې په ځمکه کې دي واسبع علیکم نعمه پورا کړی دي په تاسو باندې خپل نعمتونه ظاهرة و باطنة سخکار نعمتونه دی او سپټو ومن الناس من یجادل فی الله بعد د خلقنا داسې دي چې جګړه کوي فی الله د الله په باره کې الله نه مني ګوره او د الله صفاتو باره کې جنګ کوي بغیر علم بغیر د عقلي دلیل دلیل سره نشته ګوره وي الله نشته تا سره څه دلیل دی وایه ولا هدن او بغیر د هدایت نه چې وحی دلیل دی دلیل سره وحیم نشته ولا کتاب منیر بغیر د کتاب رڼا کوونکی نه چې نقلی دلیل دی. بعض ملحدینو کتابونه لیکلي خو نقلی دلیل نه دی خو لیونی لیکلي دي نو سره پیغمبر کتاب خو نه دی که نه د نیک سړي کتاب خو نه دی که نه. واذا قیل لهم اتبعوا کله چې وویل شي دغې منکرینو ته چې د الله نه مني اتبعوا ما انزل الله روان شي پاک کتاب پسې چې الله نازل کړی دی قرآن ومنئ قالو دی واینا نا بل نتبعو بلکې مونږ روان یو ما پاغې څه پسې وجدنا علیهم چې مونږ پاغې موندلي دي آبانا خپل مشران اولو کان الشیطانو آیا دی با د هغې تابعداري بیا هم کي اگر چې و شیطان یدعوهم چې بلل یې مشران د دي الی عذاب سعیر عذاب د اور لمبو والو ته اگر که مشران جهنمیانو دی بیا هم جهنمي پسې بځي. ومن یسلم وجهه الی الله او چا چې تابع که خپل ذات د الله دپاره یا چا چې اخلاص وکړو د خپلې بندګۍ خاص الله ته وهو محسن حال دا چې د احسان کوونکي وي فقد استمسک یقینا د کلکه ونیوله بالعروة الوثقی مضبوطه رسۍ وإلی الله او خاص الله ته عاقبة الامور انجام د ټولو کارونو دی. ومن کفر او چا چې کفر وکړو فلا یحزنک کفره نو تا د غمجن نه کي کفر د هغه ای نبي ته مه خفه کېږه ته ورته خبرې کوې په کفر اړم دی پرېږده الینا مرجعهم مونږ ته د هغې واپسې ده فننبئهم نو مونږ به دې خبر کو بما عملو په هغه عملونو چې دوی کول ان الله علیم یقینا الله عالم دی پوه دی بذات الصدور په رازونو د سینو باندې نمتعهم قلیلا مزې ورکو دي ته مونږ لږه موده یا پیدې ورکو هغې ته په دنیا کې دا کافر چې الله نه مني نه الله وي مونږ له مزې ورکو کافر له الله مزې ورکوي ښه ځان پوهېږه ثم نضطرهم بیا مجبوره کو دوی الی عذاب غلیظ سخت عذاب ته ولئن سألتهم که چېرې ته د دې نه تپوس وکړې دا الله چې نه مني او دا کافر چې زه له مزې ورکومه تر دنه تپوس وکړې من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی اسمانونه او ځمکه د هغه وخت کافر به وي لیقولن الله دی به خامخا وایي چې الله پیدا کړي دي الله پیدا کړی بیا هم الله نه مني دا اوسني خو وایي چې اسمان هم نشته دا خو د نظر دوکه ده انتها ده الله نشته there is no God دا دغې نه سخت کافر دي. قل وایه الحمدلله ټول صفتونه د خدای توب خو الله لدي د اسمانونه پیدا کول ځمکې پیدا کول دا د خدای توب صفت دی دا الله له خاص دی هغه دا کوي ستاسو هغه چې څه دي هغه اسمانونه نشي پیدا کولی تاسو چې د خدایانو وایه هغې له حمد نه دی حمد الله له دی. بل اکثرهم بلکې زیات د دې ناپوهه د دې مشرکان لا یعلمون نه پوهېږي چې خالق ومني چې خالق یې ومني او توحید یې ومني نه پوهېږي په دې خبره نه پوهېږي. لله خاص د الله په اختیار کې دي ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي
لاندې هم دغه اختیار خلق هم کړی دی پیدایش خو اختیار هم دغه دی دا نه چې پیدایش وکړو بل لی ورکړه چې واله اوس ته چلوه هسې چلوه چلی یې مغو ان الله یقینا الله هو الغنی هغه بې حاجته دی ستا اسلام ته ستا توحید ته هغه نه دی محتاجه الحمید ستایل شوی دی ته که حمد وی که نه وی خپل کار کوه هغه ستایل شوی دی ولو انما کچری شي هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي من شجرة څونه اقلام قلمونه دا ځمکه ټول قلمونه شي د هغه د ستایل شوي تفصیل ته کوي ښه د هغه ستاینه تا دغه معمولي شي ښکاري یمده امدادو کې د من بعده رسول ختمېدلو د ده نه 7 احبر و دریابونه نور ما نفذت خلاصې بنشي کلمات الله د الله کلمې ان الله یقین الله عزیز زورور دی حکیم حکمت والده ما خلقکم ندی ستاسو پیدا کول ولا بعثکم او نستاسو دوباره ژوندي کول الا کنفس واحده مگر پشان د پیدایش دوباره ژوند یو نفس د الله په قدرت کې توحید یو درو آخرت شروع کو ځکه دا خو منکرو ویسه نه منل کنه ان الله یقین الله سمیع اوریدن کې دار سو بصیر اوریدن کې دار سو علم ترایت سوچ نه کې ان الله یقین الله یولج الليل داخلی شوا فی النهار پروس کې ویولج النهار او داخل وی روز فی الليل پشپا کې وسخر الشمس والقمر او د خپل ځان تابع کړی دي نور اوس وګمه کل یجری ټول چلیږي روان دي جاری دي الى اجل مسمى تر نیټه مقرر پورې وان الله یقین الله بما تعملون باغ سچ تاسو کوي خبير خبردار دی دا علم ترا دا مخ کی خبره ما خلقکم ولا بعثکم سره وکړه کنه پیدایش دروازه او د شپې د پیدایش روزانه ستاسو روان دي کیږي دا روزانه کیږي په کومه طریقه کیږي تبيام باس نه منه ذالک دا بیان د دې لپاره چې تاسو یقینو کې به ان الله یقین الله هو الحق خاص داغه سوال کول حق دی داغه وختن حق دی وان ما يدعون یقین هغه چې دی بلی من دونه سوا داغه الباطل بندگی داغي وان الله یقین الله هو العلی غفور ذل کبیر الوشان ولده علم ترایت سوچنے کے ان الفلک تجری چکن کشتے گردی فی البحر په دریاب کې بنعمت الله د الله په نعمت د الله احسان دی خجا کشته چلیږي هغه پریخي دی چلیږي لیوریکم د لپاره چوخی تاسو ته من آیاته بعد نخ په د قدرت خپل ان فی ذلک کن پدې کې د کشته ګرځېدو کې او د غری پرې خودو کې لایات انډر نخ د توحید دی دلایل توحید دی لکل صبارن د پاره د هر ډیر صبر کوونکې شکور ډیر شکر گزار د پاره شکر گزار سړی د الله شکر بادا کی چې الله د کشته لوړي کې نس بابا در نشي برا کوله چغه پریدي الله نه پریدي ته مثال وګوره کنه و اذا غشيهم او کله چې راګیر کې دی موجن چپه ک زلل پشان د دنګو غرنو یا پشان د غټو ور یزو نه دا کشته چې الله غلګیره کی دا کشته ول سکی مالکی او انور خلق سکی دعوا الله هدي را بلی چغي وی الله تا مخلصین له الدين خالص کون کی وی داغه لپاره بلنا هغه وخی بیا پاور ومني فلما نجاهم کله چې غبچ کی دی للبر او جدا فمنهم مقتصد النباد دین حق پرست یعنی مؤمن وی سبق سمشي سبق نه سميږي وما يجحدوا بآياتنا انکار نه کی زمون آیاتنا الا كل خطار مگر دوکباز خان کفور ناشکرا یا ایها الناس خلقوا اتقوا ربکم يرو کې ذخل ربنا و د رب نو یریږي دا څه کوي مړه توحید د خپل کا شرک مکو يرو کا بزان کې تقوا پیدا کا وخشو یومن یرو کې د عذاب د آخرت نه لا یجزی چې نه بشي د فقول واحد یو بلال عن ولده د خپل بچینا د خپل اولادنا عذاب بنشي د فقول ولا مولود د دوړه کافر دي لارځ دوړه کافر دي مشرکان دي چې مؤمن وي دوړه مؤمن وي هغه حال بدل لګوره ولا مولود هو جازن نه اولاد د فقون کې وي عن والده شاید خپل بلار نسسیز ان وعد الله حق یقین وعد الله رښتینی دا د قیامت راتلون کې دی
او دا بدله نه ورکول دا واده رښتینی ده. فلا تغرنکم نو دوکه دې نه کي تاسو الحیات الدنیا ژوند د دنیا او دنیا والا خلق د دوکه نه کي. ولا یغرنکم او دوکه دې نه کي تاسو بالله د الله مبارک الغرور دغه زور دی دوکه ورکوونکي چې دغه پیښ شي بیا غرور ځان لشي او غرور ځان لشي. ان الله یقینا الله عنده خاص تغه سره د علم الساعه علم د قیامت. ته پلار د زوینه پکاري کله وي دا د علم الله سره دی کنه ښه پته نه لګي کله راځي هغه ځان سره ساتل دی. وينزل الغيث خاص غرا وروي باران هغه ته نه دی علم دی. ويعلم يواز هغه پويږي ما فی الارحام پاغه تفصیلات او داغه چې بچدانو کې دي د انسانانو بچدانو کې دي د چولټو د پیریانو د کینګروګانو د زناورو د مارغانو د میانو د پیریانو ټول هغه ته پته ده. دا نه چې تا یو په الټراساؤنډ معلوم کو نه بیا وګوره معلوم شو نه هغه ټول هغه ته پته ده. والله ته الټراساؤنډ نه لګي هغه ته د کفر پته ده د اسلام پته ده شکی دی بدبخت دی نیک عمل دی هغه ته پته ده. ستا الټراساؤنډ دا نه ښي مؤمن به که کافر به هغه ته پته ده جنتی دی جهنمی دی هغه ته پته ده او کم دی نه به خوري هغه ته پته ده. وما تدري نفس نه پوهېږي څوک ما ذات تکسب غدا چې سبا بس کوي سار بس کو پته نه لګي. هر سړی به زه به دا کوم دا کوم سار د الله خو سبا کې الله ته پته. وما تدري نفس نه پوهېږي څوک بأي ارض تموت چې په کومه ځمکه باندې مري چا ته پته نشته دی. ان الله علیم یقینا الله پوه دی په هر څه او خبیر خبردار دی په ټولو خبرو. سبحانک اللهم وبحمدک.